مینوالو په فلسطین باندې به حده زیات ظلمونه سټارټ دي او ما ورته پی اس ایل څومره په شوق ګورو په هغې کې زما استاد دشمن کې اف سی والا چې هغه په فلسطین کې چې څومره وینه بهیدلې ده په دغه کې اف سی والا پکې پوره لاس دی دغه کې اف سی والا په پی اس ایل کې خپلې پیسې لګوي ولې لګوي چې مونږه په دغه شي کې ورډوب کړي چې مونږه د پی اس ایل په مزو کې شو هلته بیا مونږه هلته ظلم کوو ګوره د سوچ خبره ده تاسو ټولو ته درخواست کومه په شریکه چې د پی اس ایل نه بایکاټ وکئ د پی اس ایل نه مه ورځئ چې څومره ګروندونه دا خالي پرېږدوئ نو دې ته به پته ولګي دا کې اف سی چې د بهر کې ځکه چې دغه کې موږ او تا مشغول کړي یو په پی اس ایل کې کې اف سی والا خپلې پیسې په دغه وجه لګوي چې د پی اس ایل ښکلا راشي او دغه ښکلا په وجه خلک راشي پی اس ایل ته نو په پی اس ایل کې ما ورته مشغوله کړو د کرکټ په مزو کې پلاني والا چې چکو والا او پلاني والا چې سینچري والا او پلاني والا چې 50 والا نو ما ورته په دغه مزو کې اخته کړي وو او هلته زما استارونه خویندې هغه په سرو وینو کې اخته دي ظلمونه ورسه شروع دي یعنې په هغې دومره ظلم شروع دی چې وختي مې پوسټونه کتل چې د غزه مکمل ښار بالکل بس د تباهۍ طرف ته مکمل روان دی چې دنیا شي ښارونه بالکل مسمار شو وران شو او ما ورته دلته په مزو کې ما ورته اړو یادوم نه په ذهن کې هم نه دی راغلی چې فلسطین هم داسې څوک شته زما وروڼه زما خویندې زما میندې هلته پرتې دي مسلمان روریان دي دا الله ویلي دي چې مونږ سره روریان یو نو ما ورته د رور څنګه پوښتنه نشو کولی پکار دی چې څومره زمونږ وس کې چې دومره خو وکړو که نه د پی اس ایل نه خو بایکاټ کولی شو که نه دا خو زما او ستا په لاس کې دی که نه د کې اف سی نه خو بایکاټ کولی شو که نه دا خو زما او ستا په لاس کې دی که نه د اسرائیلو چې څومره سامان دی څومره مصنوعات دي د دې نه خو بایکاټ کولی شو که نه دا خو زما او ستا په لاس کې دی که نه مهرباني وکئ چې د دې نه بایکاټ وکئ او د دې خلاف راوځئ احتجاجونه وکئ د دې خلاف اواز اوچت کئ دا ویډیو مینوالو شیر کړئ چې دا مخکې لاړه شي او ټولو خلکو ته پته لګي چې هر سړی د دغه شیز نه انکار وکړي بایکاټ وکړي ډېره زیاته مننه